روژه زمونږ د یو کم د 10 شو روژه یوه روژه یو کم د 10 شو یو زمونږ روژه کمه شوې ده یعنی دې په لته شروع جی ورګه جی ما خو دې ته وی زمانه کومیټای باندې څه کار شته نه مې د حکومت سره څه لین دین شته لکه چې په دویمه شپه باندې خو لویه وړوه میاشت ولیده که نه نو روژه زمونږ یوه کمه نه شوه کمه شوه که نه چې میاشت یو کم د 10 شوه خیر اکثر میاشت ولاړې به موږ نیسو باندې به موږ نیسو او دا وګیم کیږي خو صرف دوره وکړئ دغه پاک ځای ته مې بوځئ عمرې له عمره دې ارمان دی عمرې له مې بس ورته ویلو چې دا به مې یو غټ ارماني او دا مې لکه ټولو ته ویلو دا نه حکومت ته مې ویلي و دې ته مې ویلي چې داسې یو چانس راغی دکه عمرې له مې بوځئ دا ستا پړه ارمان دا زما په داسې ارمان دی لکه روژې ماښام ته یې سړی روژه ماتې ته په انتظار ناست دي چې اوس په بانګ رالي روژه به ماتوم قدرمنو یو ځل بیا راغلیو ګړیالې ته د بابو صاحب خوا ته د بابو صاحب په زړه یو ډېر غټ ارمان و مخکې چې کله د روژې میاشتې کتله نو دا یو خبره کوله چې په زړه مې دغه یو ارمان دی چې عمره وکړم او الله یې نن هغه ارمان هم پوره کړو عمرې وکړو د عمرې نه پس واپس راغلی موږ وله مبارکۍ له رالو ما ورسره واده کړی و هغه مې سر ته ورسوله بابو صاحب خوا ته راغلی بابو صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته عمره دې مبارک شي بابو خدای دې بخت ستاسو دې مبارک شي جي دړه ارمان دی الله پوره کړو ډېر زیات ښکلی او ډېر زر او ټیم پکې ونه لګېد بس الله تعالی هم پاک که روژه کې بوتلم او عمره را باندې وکړه بس الله قبول کړی وي بالکل جی بالکل الله پاک بس ډېر لوی فضل الله باندې چې سره ستاسو په دواګانو سره کړی جي ډېر ښکلی او ډېر مزېدار ملک دی او ټولو مسلمانانو ملکونو ته مې دوا کړې ده چې د چا په اړه باندې څه ارمان دی الله تعالی دې ولې پوره کړي او چې ما سره چا دومره غټ تعاون کړی نه هغه ته خصوصي دوا وه لیدلی دی چا چې څه تعاون کړی نو بس هغه را سره په دوباره چې بیا رابطې نه دي کړي هغه وایي چې بس ما سره ما رابطې کوه بس پاکستان ته دوا وکړه څنګه رابطه را سره شوې وه دا دومره غټ زړی وکړو عمرې در باندې وکړه دی جي زه هم د تاجدو په مونځ باندې ناست وم په مصله باندې او دیم ناست دوا مې غوښته دې روژه کې دې روژه کې یوه نیمه بجه وه کوجه وه جي روژه نه وه کوجه وه یو ور وس پاتې وه نو بس مونځ مې کوو دیم چې په مصله باندې ناست نو ما ته یې وایي چې یاره ټلیفون راغی د شپې نو ما سره غم شي لکه ټیم هم بېټیم او یاره څوک مړه شو که څه شو نو ما ته یې وایي چې یاره بابو صاحب ستا په زړه باندې څه ارمان و تا د څه ارمان کړی نو ما ورته یاره زما په زړه خو بل ارمانونه وي خو ته کم یې یادوې یاره وې دا ښه ځای دپاره تا سوال کړی نو ما ورته وي او بالکل د هغې دپاره مې چې سوال کړی دی عمرې دپاره سم رانیغ شوم مې بالکل جي زه به یارې قبول دی خو سار چې ځای مې اوس کې نو ما له به د پاسپورټ نه نقل او د دغه نه نقل په دې نمبر باندې راکړې د شناختي کارډ نه پاسپورټ دې جوړو پاسپورټ مې تیار کړی و جي تیار را سره پروت و د دې روژې نه مخکې چې هله پاسپورټ جوړو تلم نو بس ما خپل هم جوړ کړو دغه بنیاد و جي نو به تیار پروت و نو سار ما لړم دا د یو کس هغه ته مې لیکه هغه موبایل راوړه دا وټساپ باندې دا ورکړه نو هغه ول ورکړه نو هغه دوباره ټلیفون کوي بابو صاحب کاغذونه راورسېد او زه دوا کوه الله به خیر کړي دغه خبرې را سره وکړې کله چې دویمه ورځ شوه نو هغه بل چا سره رابطه وه هغه وټساپ والا سره هغه نمبر هم وله ورکړی و هم زمونږ نسې و نو هغه سره خبرې وبرې وکړې چې ویې کړې نو هغه وشه ده هغه ما ته ټلیفون کوي دغسې کیسه وشوله ماما کار کېدو واله دی ما ویل چې دا خو لکه باید روژه راو دومره زر خو مسلمانه ما ته یې بس ما راته وویل 16 تاریخ یې راته یاد کړو ما ښه بس په 16 تاریخ زما له پاکستان نه لیټ و عمرې له تلمه نو هغه چې څنګه هغه کار ټول برابر کړو بیا زما نه تپوس وکړو ما کې کس و وایي ستا د کور او ستا د هغه ځای د خرچې څنګه حساب کتاب دی نو ما ورته بس تا ته خو ما خبره کړې وه چې د خدای نه یې غواړو خدای به یې راکوي نو ما ته یې زه خدای دله درکړې دغه مو شو 900 ریاله یې په دغه کې بند کړي وو په علي پاپا کې او کس له هغه ورکړي وو او د هغه د احرام یې ورکړی ځان سره یې راوړی او ما ته یې وایي چې تاسو ته کوم ځای نږدې دی نو ما ورته وایي چې ما ته خو د شهبازګړي تاڼه هم نږدې ده رستم هم نږدې دی مردان هم نږدې دی
او ته په کوم سړک را دی هغوی دغه مسلې پرېږده سړک ها خو صرف تا ته ځای کم نږدې یاره ما ته شاباسګړۍ زه شاباسګړۍ د تاڼې مخې ته 5 بجې ټیک کریک ټایم باندې به 5 بجې کښېنې کس په درځي او تاله به خپله امانت درکوي ما ښه 5 بجې شوې نو زه دې تلي شارف ما دې او زه ولاړو دې کې کس راغی چې وی کاته بابو صاحب ما یو داس را کوم موږ سره بره کړو ما ته دا ستا امانت ته پښتنه ګوتې ته دا مې دا خواوسه چکیږه هغه وی دا چک کوي چې کوم کوم بالکل څنګه غویلو که څه ټیکو صحیح ورسو بس موږ سره واپس رابطه وکړو چې څنګه رابطه وکړو نو خبرې موکړې نو یو امانت میلاو شو نو ما ته وی په 16 تاریخ باندې 10 بجې ستا پلیټ هغه په ارس پوغړه ما ته وی زما نمبر ډیلیټ کا او ما ته وټی دی پون نه کوي بیا مدینه ته چې لړو مدینه کې خو بس خبره نو تا وی بس پښتانه را وریدلی مینا و د عوامو 15 ورځې ما په مکه کې تیرې کړې شپږ ورځې زموږ په مدینه کې نو پای کې 15 ورځې شوې شپږمه لړه په لارې شوه نو هلته لا خوشحالي وه نو بیا واپس زموږ 15 ورځې دلته وي زما بله عمره وه یو د تلو وه یو د راتلو وه نو هغه مې هم سر ته ورسولی و مې پکې نورې وکړې خو خپې مې په پیزار کې بیا نه راتلې او ګولۍ به مې خوړې په هغې باندې مې روزګار پې دې پړسېدلې پې مې پړسېدلې وې پوهېدم پې نه بس ما به وایي چې په دې کې یم نو دغه بس د هغه قرباني چې کومه کړې وه نو ما چې څه ویلي نو لومبي 2 رکعاته مې هغه چې سیدله لګول نو 2 رکعاته مې لاول هغه وکړو چې دغه مې وس و او هغه دا ما ته وایي چې پاکستان ته دوا وکړه نو داسې بني ادم به خدای پاک چرې نه بدرنګي شي کني چې سړی چې نن دوره لوی کار وکړي نو هغه به ډېر انسان مني او هغه به کوي ما ته وایي چې زما دیوال په سور هم مزه او ما سره رابطه هم نه کوي نو زما به ورته جي هر وخته دوا کوي او چې راتلم نو مې دواګانې وغوښتې چې کم ټایم مې کېناستم به که پاڅېدم به خو چې دوا به و نو بس لومبي دوا به پکې د هغه وه چې زه چا راوستی یم دې ځای ته نو خدای پاکه د دې اجر هغه له ورکړي نو زما به یې که اوس کمی نه راته بل زه چې څومره مسلمانان ملکونه لري نو ما دوی غټ دغه دا و چې بس ما به وایي چې یاره دوی ته ټولو ته دوا کوه نو دا ژړا به زما په دې و چې بس ما به ژړلم او دا دوا به مې وغوښته خو هغه ټکې به زما نه الله تعالی نه خطا کوي زه په 13 تاریخ باندې پاکستان ته راغلم واپس نن درېم ورځ تلې په 16 ومه او رالم په 13 15 ورځې مې وشوې هلته تېرې کړې ډېر ښکلی موسم و ډېر مزېدار او چې د الله پاک فضل یې که نه نو په منډ کې به شي نو چې به رکاته نو بس باران به شروع شو ګرمۍ له هم نه وي ورکړي او سړځی له هم نه وي ورکړي داسې موسم وي د الله پاک دومره لویه مهرباني وي نو دومره لوی فضل یې نو چې څوک چا سره نن اوربشي مرخه وکړي او حلالي نو هغه به یې مني دا خو ډېر ښه دي او دا ټول ستاسو برکتونه دي او ستاسو چې یو سړی په ګوټ کې ناست نو هغه به څه ویني او څه به زده کړي چې بار وګرځي او چاته څه ووایي څه وینا وکړي نو هغې ته پته ولګي یاره دې ګوټ کې دا دی غریب شته پرون ماله یو کس راغلی زما نه اوس هغه نوم یې دی هغه وایي بابو صاحب ما ته خو دوا دومره رستی قبوله شوه چې څنګه دې وکړه نو قبوله شوه زه وتلم عمرې له بیا هغه عمره زما پاتې شوه ما ولې ما ته وایي بس بل چالي ران دلته واغست وی ولګېدم وی خوب مې ولیدو وی راته وی چې داسې چل دی چې عمره پرېږده په ګاونډ کې د غریبانان یتیمانان دي دې تپوس وکړه وی تپوس مې وکړه وی چې یتیمانان دلته څوک څوک دي وی چې لړم هغه وړو ته مې وکاته نو بس په جیب کې چې مې سونه هم مې ورکړې او وی ولګېدم او بس ځای بازار مې را په مخه کړو نو چانده مې وکړه نو 15,000 روپۍ مې جمع کړې نو هم مې وله ورکړې نو اوس مې په دې پیسې مې چې کپړې لم او بس ماشومان له ورکوم نو ما ته یې به دا دوا راته قبوله شوې وي بس عمره مې پرېښوده دا کار مې وکړه مې عمره خو ستا وشوه چې دغه قبوله را هغوی ما ته خو قبوله شي ما له پرون راغلی و دلته وی ما ته خو حق ټک قبوله وه وی ما دا چل روان کړی دی اوس مې ځم چې د دې چوټه لاهور کې راته څوک یاد کړو چې هغوی چېرې ډېر بلکل لکه مکمل غریبانان دي اوس ځم او په دغه لاهور کې ورې چنده کوم میاشت به انشاءالله ګورې که نه انشاءالله انشاءالله روژه زمونږ د یو کم د 10 شوه روژه یوه روژه یو کم د 10 شوه یو زمونږ روژه کمه شوې ده یعنې دې پرې لا 23 روژې دي ورګه جي ما چې کله لړم هلته نو په ما چا سوال وکړو ما ورته دا وویل چې بھائی بلکل ټیک وایي هغوی وایي چې مونږ په 11 تاریخ باندې میاشت لیدلې وه نو زمونږ روژه وه
نو ما ویل ټیک شوه ما مونږ هم ولاړو دلته خو ریاض ما هم دا خبره وکړه چې دلته ساس کې لګېدو ریاض به ماښام کې مونږ ولاړو خو مونږ میاشت نه لیده خو ما دا خبره وکړه مشرانو ته چې رکه ستاسو خوښه او تاسو به ځان تاب لرئ توکل کوئ دا میاشت په سبا شپې لکه اختر دا میاشتې ولاړئ او اکه خبره وشوه نو هغه ما ته هلته پرته وه نو چې زه لاړم نو هغې ما ته وایي چې یاره بابو صاحب مونږ ته دوا وکړه مې دوا خو به تاسو کوئ وی نه تا په اولجاس کې دا خبره کړې وه چې سبا شپې د اکه د اختره پروګرام یې نو اکه وشو اکه ونه شو نو ما ته دا څه کمال دی مې دا د بادشاه فضل دی او صرف که ورجاز نه و نو زما ستاسو روژه به یې ووه مې به دکه فرق پکې راغی وی اختلافات مې نه جي اختلافات خو زموږ نشته نه کوو نشته اختلافات چا سره کوو مسلمانان سره څوک اختلافات کوي یعنې دې بسم الله 28 روزې دي اوس بس دې باندې به دي اوس خپل ځان له حساب کتاب کوي یو مونږ خوړلې ده میاشت ته یو میاشت او کم د 13 شو دی لکه چې په دویمه شپه باندې خو لویه وړوه میاشت ولیده که نه نو روژه زموږ یوه کمه نه شوه کمه شوه که نه چې میاشت او کم د 13 شوه خیر اکثر میاشت ولاړې بیا یې موږ نیسو باندې به موږ نیسو او دا به پکې هم کېږي داسې به پکې هم وشي کېدای شي دا پرې دغه چل هم وشي ځکه چې میاشت ولاړه وه مونږ روژه نه کړه وی په میاشت تېره نو ټیک شوه نو اوس په میاشتې خبرې که میاشت ولیدی شوه نو بس اختر به شي او که ونه لیدی شوه نو بیا به یې روژه بیا به یو کم دیر شي د هغې به دویمه ورځ وي زمونږ به د هغې په درېیمه ورځ اختر شي دا مسلماني ده جي بس الله دې خیر وکړي نو الله دې خیر وکړي خدای دې مونږ ټول مسلمانان یو موټی کړي ما خو دې ته وایي زما نه کومیټای باندې څه کار شته نه مې د حکومت سره څه لین دین شته زه خو دا حکومت هم زمونږ دی کمیټي هم زمونږ د زمونږ مشران دي پاکستان هم زمونږ دی خاور هم زمونږ ده پاکستان بچي یو مونږ پاکستان کې پیدا شوي یو بل ملک نه یو پیدا شوي پاکستان کې پیدا شوي نو په خپل ملک په فخر کوو چې زمونږ ډېره قیمتي خبره ده او روژه او اختر چې دا خو الله پاک حکم کړی دی چې هغه حکم کړی دی چې هسې نه هغه به منو روژه دم په میاشت دی علیمان دا وایي چې په میاشت دی او اختر هم په میاشت دی بس کینو به ورته نو که هم لیده او وډارې وکړو نو اختر کوو به او چې راغلی یم نو خدای پاک ته د ایرونو بیګانو قدر وکړي چې هغه کسان چې دي کلي کې ډېر ښه خلک دی هوښیاره څوک نه ځي او هغې ماله ګوري او راځي ځان مبارکۍ د راځي مې دا ستاسو مبارکي ده بابو صاحب موږ ته هم دعا وکړه دې ټولو ته چې الله موږ هم قبول کړي الله پاک ته ټول دغه پاک ځای ته بوځي او خدای دې په خپل فضل رحم وکړي د چا پړی چې سار مانونه دي بادشاه دې ورله د نیک عمل قبول منظور کړي مونږ سره چې څوک ښه کړي نو خدای دې ورسره ښه وکړي مونږ غریبانان یو د عدل بدل نه یو نه داسې یو د خدای پاک فقیران یو چې ساري غرمې لنی چې غرمې دی ماښام لنی وخت ښکلی تېرېږي خدای پاک را باندې پرده راولي چې د څه سوال هم چې کړی نه راله قبلې نو بادشاه نیغ په نیغه زمونږ دا سوال قبول کړي ستا په خزانې ډکې دي او د څه کمې پکې نشته چې د چا پړه باندې د نیکۍ سار مانونه دي نو هغه ور د نیک عمل سره پوره کړي او خدای دې په خپل فضل رحم وکړي که څوک دغه پاک ځای غواړي نو بلکل ورته تللی شي خدای دې پاک ته وله ورکړي نو بادشاه ستا نه یې غواړو ته وله ورکړي او ته نیغ په نیغه د غیب غوښو ثواب وکړي مونږ ډېر غریبانان یو ګورې مونږ سره څه درک نشته خو ته د خپلو خزانو نه وله ورکوې او پوره کوې یې وله خو د نیک عمل د بدای نه د بدای نه یې منې کوې بادشاه مونږ ټول مسلمانان یو موټی کړو د دین او واګانې وچلی زموږ جوماتونه په اعمالو آباد کړي خدای زموږ اتفاق ته مسلمانانو نصیب کړي او خدای چې د چا پړه باندې سار مانونه دي کور په سارانو دې وله بادشاه پوره کړي چا بچي نه خدای دې وله بچي ورکړي که د چا بچي د هغه نه محروم وي نه دې وله دینداره کړي او په هغې دې خپل فضل رحم وکړي خدای پاک دې وله کور کې اتفاق راولي او اتفاق دې نصیب کړي 24 घंटे रिजिंग पे जब बाने खुदा दा कलिमा जारी साथी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह